وای چې په وړه قاعده باندې ناستو مو په غلطۍ کې د عبدهو و رسوله نه واوړېدم او درود شریف مې شروع کړو. نو آیا په ما باندې سجده سهو لازم شو که لازم نشوه؟ او څومره مقدار درود شریف چې بنده ووایي نو سجده سهو پې لازمیږي؟ جواب: کله چې ته په وړه قاعده باندې ناست او په غلطۍ کې د عبدهو و رسوله نه واوړې او درود شریف شروع کړي، نو دومره مقدار درود شریف چې تا وویو چې اللهم صل علی محمدین، د نبی علیه السلام د نوم مبارک دی ادا کو، دومره مقدار دی ویو یا د دې نه سیوا، نو په تا باندې سجده سهو لازم شو، په اخر کې بس کې سجده سهو بکې. او که دغه عمره مقدار دی نه دی ویلی اللهم صل علی او د نبی علیه السلام د نوم مبارک یا شروع کې یا د لا نه دی ادا کړی او د ریاض شو فوري پاسېدلې دریم رکعت ته، نو بیا په تا باندې سجده سهو لازم نه ده. دا غلطي که په وړه قاعده کې څلور رکعته فرض مونځ کې وشوله اوم دا مسله ده، که په درې رکعته فرض مونځ کې په وړه قاعده کې دا غلطي وشوه اوم دا مسله ده، که په درې رکعته وترو کې په وړه قاعده کې دا غلطي وشوله اوم دا مسله ده، صحیح شوله. او که په څلور رکعته سنت مؤکد مونځ کې په وړه قاعده کې دا غلطي وشوله نو اوم دا مسله ده. خو چې کله څلور رکعته نفل په یو ځل کې او الته په وړه قاعده کې دا غلطي وشي نو الته سجده سهو نه لازمیږي. الته که چا درود شریف مو ویو، دعا یې مو ویله، وریاد شو پاسېدو نو سجده سهو پې نه لازمیږي. څلور رکعته نفل چې په یو ځل باندې کې نو د هغې بهتره طریقه دا ده چې په دویم رکعت په وړه قاعده کښېنې نو عبدهو و رسولو نه پس درود شریف مو ووایه، دعا مو ووایه اللهم ربنا او سلام مګر زو دریم رکعت ته پاسه او د سبحانک اللهم نه دریم رکعت شروع کو، باقی دو رکعت مو کنو څلور رکعت نفل چې په یو ځل کې نو صرف دغه یو فرق پکې تسکا او پیجن دا مسله ختم شو. په دې به تاسو پوه شئ. بل یو ملګری سوال کوي چې کله امام پر رکوع کې دی زه جمع ته حاضر شوم نو دلته زه په جلدی کې چې کله غوږونو ته ګوتې یو سمنو وای تاسو وای چې لاسونه که نم تړې نو ډایرک رکوع ته ځه، نو وای دلته قیام پاتې شو. نو قیام لاسونه تړلو ته خو نه وای، دا په ولاړه چې تا تکبیر تحریمه وکړو که نه، په ولاړه دا لږ سات په ولاړه او ډایرک رکوع ته لاړې د امام سره شامل شو نو هغه فرض قیام ادا شو. الله دې وکړي چې په مسله پوه شو. فرض قیام چې کم دی هغه څه شو؟ ادا شو. صحیح شوله. که یو سړي داسې په ټیټه باندې تکبیر تحریمه ویو چې رکوع ته نږدې و، دا یاد ساته بعضې کس د ډېرې جلدۍ نه ملا ټیټه کي او بس په ټیټه ملا باندې دا الله اکبر ووایي تکبیر تحریمه ووایي، نو دا اقتدا بیا ستا بالکل صحیح شوی نه ده، مونځ دې صحیح نه شو. خو چې د ولاړې په حالت کې د تکبیر تحریمه وویو نو که موقعي نو لاسونه وتړه او دویم الله اکبر سره رکوع کې شامل شه. خو که موقع نه لاسونه تړلو ته قیام نه وایي، که لاسونه هم نه تړی او ډایرک رکوع کې شامل شو نو قیام چې دا تا څومره وکړو نو دې سره هغه فرض قیام څه شو؟ ادا شه. الله دې وکړي چې په دې مسله باندې تسیجي پوه شوی پی. بل یو تپوس کوي چې امام غلط شي په جمع کې نو د سجده سهوی طریقې څنګه ده او ځان لکه چې مونځ کوي د سجده سهوی طریقه څنګه ده؟ جواب دا چې یو شان طریقه ده. صحیح شوله. په اخره قاعده چې کینې عبدهو و رسولو پورې د التحیات ویل، خي طرف ته به سلام واړی، دو سجدې به وکړي د معمول مطابق، سبحان ربی الاعلی پکې درې کرته ویل دي. صحیح شوله. هغې نه پس به په التحیاتو کینې عبدهو و رسولو پورې درود شریف دعا د ابوی سلام به وګرځي. خو که په غلطۍ کې د عبدهو و رسولو نه وامړېدلې، درود شریف دې مو ویل، دعا دې مو ویل، د ریاض شنو بیا هم سجده سهو وکړه، ټیک ده. که سلام دې دواړو طرف ته وګرځو خو خبرې دې نه دي کړي، د قبلې نه دې سینه نه ده تاو کړي، د مونځ خلاف کار دی نه. که د ریاض شو چې په ما خو سجده سهو ده، فوري دوه سجدې وکړو بیا پوره تحیات ووایه نو هم ستا سجده سهو څه شوله جي؟ دا ادا شوله. بل تپوس کوي چې یو کس نه د سحر د جمع نه مخکې سنت پاتې شي نو جمع پسې جوخ کیږي که نه؟ جواب دا چې حدیث مبارک کې دی نه منه راغلی، جمع پسې جوخ هېڅ یو مونځ نه کیږي تر د نور ختلو پورې چې د اشراق ټیم شي بیا یې وکړه، او دغه شان مازدیګر نه پس ماښامه پورې هېڅ یو مونځ نه کیږي. حدیثو کې منه راغلی ده. ماښام اذان چې وشي نو بیا د نور مونځ ټیم څه شو روا شو. اهم مسایل دي د مسلمانانو ورونو سره شریک کوي. وصلی الله علی النبی.